بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د دوم باب 22 نمبر حکایت شروع کو. یکی از متعبدان درویشی زندگانی کرده و برگ درختان خورده. پادشاه به حکم زیارت نزدیک وی رفت و گفت اگر مصلحت بینه به شهر از برای تو مقام بسازم که فراغ عبادت به هزین دست دهد و دیگران هم به برکات انفاس شما مستفید گردند و به مصالح اعمال شما اقتدا کنند. زاهد را این سخن قبول نیامد و روی برتافت. یکی از وزیران گفت پاس خاطر ملک را روا باشد که دو سه روز به شهر آیی و کیفیت مقام معلوم کنی. پس اگر صفای وقت عزیزان را از صحبت اغیار کدورتی باشد اختیار باقی است. آورده اند که عابد به شهر آمد. بستانسرای خاص ملک بدو پرداختن، مقام دلکشای، رواناسای و راحت افزای چون بهشت. یکی از متعبدان درویشی زندگانی کرده. یو د عابدانو نه په ځنګل کې ژوند یې تیرولو. یو پرهیزګار او نیک سړی و، په ځنګل کې اوسېده و برګ درختان خورده او د ونو پاڼې به خوړلې. پادشاه به حکم زیارت نزدیک وی رفت. یو پادشاه په حکم د زیارت د ملاقات او دیدار د خواته لاړو ورغه و گفت او وی د پادشاه د عبد ته وی اگر مصلحت بینه کته مصلحت ویني او خدا خبره خوخه بشار از برای تو مقام بسازم په خار کې بستا د پاره یو ځای جوړ کم تیار کما که فراغ عبادت بی ازین دست دهد چې یعنی عبادت فراغ د عبادت چې په فراغت سره عبادت کې بهتر بد دینه تا ته حاصل شي. الته به تا ته لږ سهولتی دار سو و دیگران هم به برکات انفاس شما مستفید گردن او نور خلق به هم په برکات دا نفسونو ستا سو مستفید شي، فایده والی نور خلقو ته باندې پیدا ورسی او به مصالح اعمال شما اقتدا کنن او په مصالح د اعمال ستاسو په نیکو عملونو پسې باغویم داغه پیروي وکړي. زاهد را این سخن قبول نه آمد. زاهد دا خبره قبول نکړه و روی برتاف او مخه وګرځولو. یکی از وزیران گفت یو د وزیران وی پاس خاطر ملک را روا باشد که دو سه روز به شهر آیی. د لحاظ دا زړه د پادشاه لپاره جایز دی چې دو درې ورځې خار تراشه و کیفیت مقام معلوم کنه او کیفیت و حالات د مقام معلوم کې. پس اگر صفای وقت عزیزان را از صحبت اغیار کدورت باشد اختیار باقی است. کچره ستاسو د وخت د صفایه کدا اغیارو د صحبت نه د بیگانگانو یعنی ستاسو په وخت کې څه کدورت او خړواله راځي ستاسو وخت ضایع کیږي اختیار باقی است. اختیار باقی دی. کته ته خلکو نه څه تکلیف رسی یا ستا په د عبادت کې فرق راځي نو بیا د خوخه د بیا براشه اوردان راوړي دي. یعنی دا خبره خلکو ذکر کړي ده کې عابد بشار آمد چې دغه عابد خار دراغه بستان سرای خاص ملک بدو پرداختن او هغه بستان سرای یو بستان باغ ته وي یو داسې بنگله چې هغه کې باغ مو بستان سرای او خاص د پادشاه بدو پرداختن دته خالی کړه پاره غکړه. مقام دلکشای یو داسې مقام چې هغه دلکشاو زړه پکې آزادې دو رواناسا یا روح پکې آسایش او راحت موند و راحت افزای او راحت زیاتولو چون بهش لکه جنت. لکه دغه زاهد اخر د وزیر ډېر خيار سړی وغورتل چې راشه د پادشاه خبرې ونمنه لاغول راشه په دې غر کې اوسه تکلیف دې درته خار کې وتا ته سہولتي د قبول نکړه وینا معلوم دا خپل غریبي او دا ځنګل خدي. وزیر ورته وی چې خیر د پادشاه د اړه لپاره لحاظو کا راشه ک بیا د درې ورځې پاتې شګه خوندې درنه کو واپس براشه پتا څه پابندي خو نشتا. اخر راغې
پادشاه ورته خپل بنگله چې په یو ځای کې د پادشاه خو ډېر کورونه او بنگلې وي، یو ورته خالی که. نو د هغې صفت کې سادی وایي چې داسې و: گل سرخش چو عارض خوبان، سنبلش همچو زلف محبوبان، همچنان از نهیب برد عجوز، شیر ناخورده طفل دای هنوز. لکه داسې و. گل سرخش د دغه باغ سره ګلانو لکه د محبوبو د مخ په شان، داسې چې محبوبه او ښکلې او مخ کې څنګه سرخي وي، داسې په دې ګل ګلاب کې سرخیانې وي، دقسې سړی ځان ته مایله کول. سنبلش همچو زلف محبوبان، د دې سنبل د دې د زلفو د محبوبانو په شانو. سنبل یو قسم ګل او یو قسم بوټی دی چې ګلان نیسي د غونچکو په شکل کې، دې ته څه وایي؟ سنبل. او سنبل وږي ته هم وایي په عربی کې. سنبل هغه که د غنمو یا د اوربشي، لکه قرآن شریف کې راغلي دي فی کل سنبلة، او جمع سنابل ده، نو وږي ته هم وایي. خو دلته ته مراد څه دي؟ دغه سنبل یو قسم بوټی دی چې هغه یو قسم ګلان نیسي د غونچکو په شکل کې، دې ته سنبل وایي پارسی کې. نو د هغې ګل سنبل لکه د محبوبانو د زلفو په شانو، پیچ تر پیچو، غونچکې غونچکې وي. همچنان از نهیب برد عجوز، شیر ناخورده طفل دای هنوز. او دغه ګلانو داسې تازه و، دغه بوټي د ګلانو لکه څنګه چې سپرلي کې وي، لکه وایي همدغه رنګه د هغه یرې د برد عجوز نه، دا سخت یخنۍ نه بیا هم داسې نرم و نازک و، دا په یخنۍ کې دا عابد راغلی و. شیر ناخورده طفل دایه هنوز، لکه یو وړوکی ماشومي دایه وله تی ورکوي او لا شپې هم نوې پیدا شوي، دایې ته سپارلی شوي، نو چې پی هم نه خوړلي، لا دومره څومره نرم و نازکي. لکه دغه کې داسې تازګي وه په دې ګلانو کې، په دغه بوټو کې، اډو د یخنۍ متاثره کړی نه و. برد عجوز، برد عجوز دا 7 ورځې دي په آخر د ژمي کې، او دا برد عجوز ورته ځکه وایي عجوز بوډی ته وایي. یو بوډی په دې ورځو کې پخوا د سادي دور کې مړه شوی وه، نو خلکو عوامو بیا دغه ورځو ته په کم موسم میاشت کې چې مړه شوی وه، نو خلکو ورته برد عجوز وي، چې د یخنۍ نه به یو بوډی مړه شوی وه، نو هغه وایي 3 ورځې آخر د بهمن او 4 ورځې اول د اسپند، د ژمي 3 میاشتې دي، دا بهپن او اسپند د ژمي اخرنۍ میاشتې دي. نو وایي بالکل د دغه د 2 میاشتې آخر د یخنۍ 3 ورځې او 4 ورځې د ژمي چې 3مه میاشت شروع کیږي د دغې. به هر حال برد عجوز چې بوډۍ پکې مړه شوی وه په ژمي کې چې سخته یخني، هغې ته برد عجوز وایي، که پوه مایلې او کار هر څه ورته وی. شیر ناخورده طفل دای هنوز، لکه سره د دومره سخت یخنۍ دغه ګلان تر و تازه و د سپرلي په شان. وافانینو علیها جلنارو علقت بالشجر الاخضر نارو. وافانینو او داسې څانګې وې چې په هغې باندې جلنار د انار ګلونه وو، د انارو ونې پکې وې. علقت بالشجر الاخضر نار، او داسې ښکاره کېدی چې تا به ویلې زوړن شوي دي په شنې ونې پورې اور. دا ګلانو د دې انار ګلان یا انارې چې نیولي داسې ښکارېده، تا به ویل چې اور ځوړند دی په شنو ونو کې، دقسې ښکلي ښکارېده. او تلمیح دی دې آیت ته چې وجعل لکم من الشجر الاخضر نار، قرآن شریف کې چې راځي. نو افانین اصل فنن د ونې څانګې ته وایي، افنان جمع شوه، افنان جمع ده، افانین جمع الجمع د جمع جمع ده. فنن د ونې څانګې ته وایي، افنان یې جمع شوه، او افانین جمع الجمع. یو افانین جمع د افنون ده، هغه څه ته وایي؟ هغه قسم او نوع ته وایي، خو دلته هغه مراد نه دی، دلته ته څانګه مراد ده. ملک در حال کنیزه که مهروی پیش او فرستاد،
پادشاه او د پاره د خدمت د یو وینځه ماهرو یي لکه ډېره ښایسته او ښکلې د سپوږمۍ په شان مخ یې ورولېږله چې وسپه شینس چې صفت یې دا دی ازین ما پاره عابد فریب ملائک صورت طاووس زیب که بعد از دیدنش صورت نبندد وجود پارسایان را شکیب د دې قسمه ازین مه داسې یو سپوږمۍ وه محفاره د سپوږمۍ یو ټوکړه وه ښکلې وه عابد فریبې چې عابد یې ډېر زر غلولو دوکه کولو اپې ډېر زر مینېدو ملائک صورت یعنی ډېر پاکیزه شکل وه ملائک صورت مطلب پاکیزه شکل وه ښکلې وه نوراني وه طاووس زیبې او زیب و زینت کې طاووس په شان وه طاووس څنګه ښکلې وزرې او بڼه کې داسې ښکلې جامې او ډول و سینګار یې وله کړی و د طاووس په شان زیب یې و زینت یې و که بعد از دیدنش صورت نبندد وجود پارسایان را شکیبې او سادي صاحب پې نورې بخې مو والې چې پس د لیدلو د دې نه امکان نه لري چې د پارسیانو وجود دې ته صبر شي دې ته ټینګېدل لکه ګران دي همچنان همدغه رنګه وینځه خو یې ورولېږله د راقبش غلام بدیع الجمال دې پسې وروسته یو داسې غلام خادم ورولېږلو بدیع الجمال یعنی په ښایست کې داسې ناشنا و عجیب و لطیف الاعتدال او لطیف الاعتدال و یعنی د ټول اندامونه متوازن و برابر و مغز سترګې غوږونه برابر وجود یې ډېر ښکلی ښکارېده متوازن اندامونو والو هلک الناس حوله عطشا وهو ساقي يرى ولا يسقي هلک الناس هلاک شوي و خلک ګیر چاپیر د دنه د تند د لاسه وهو ساقي او دی داسې ساقي و یرا چې خلک یې لیدله چېرې دا خلک زما په دغه فراق کې تږي دي ولا یسقي او چاله اوبه نه ورکولې څوک یې داسې ساقي و چې څوک یې نه مړوله هلک الناس حوله عطشا وهو ساقي او دی داسې ساقي و یرا ولا یسقي چې لیدلې ولا یسقي او سقا یې نه کوله چاله اوبه نه ورکولې به هر حال دید از دیدنش نگشته سیر همچنان کس فرات مستسقی سترګې به د لیدلو د دې نه نه مړېدې څرنګه چې د فرات دریای فرات نه چې عراق کې د یو سیند نوم دی مستسقي چې د استسقا بیمار وي هغه چې څومره ډېرې اوبه څښي د هغه تنده نه ماتېږي نو مستسقي که د فرات سیند په غاړه کښېنی نو هم دی نه مړېږي داسې دنه څوک د دیدن نه تا به ویلې چې کتلې مې ورته دومره ښکلی و عابد از طعامهای لذیذ خوردن گرفت عابد د دې خوږو طعامونو نه په خوراک شروع کړه و کسوتهای لطیف پوشیدن او جامې پاکې اغوستل شروع کو و از فواکه مشموم او دا میوو فواکه جمع فاکه پاکه فواکه یعنی میوجات و مشموم مشموم خوشبویانې مشموم چې سړی بویي دا اسم مفعول دی یعنی بوی کړی شوی هغه څه چې په قوه شامه سره احساسیږي دی ته مشموم وي و حلاوت تمتع یافتن او د خوندونو نه نفع اخیستل مندل شروع کو و در جمال غلام و کنیزک نظر کردن او حسن دا دغه غلام و وینځ ته نظر کول که خردمندان گفتن چې هوښیارانو ویلي دي زلف خوبان زنجیر پای عقلس و دام مرغ زیرک زلف د خوبانو د محبوبو دا زنجیر دا عقل لخپو دی د عقل خپو د پاره دا زنجیر دی د سړي عقل تړي و دام مرغ زیرک او دام د هوښیار مارغه دی یعنی ډېر زیات هوښیار سړي وي خو لکه خوبان او ښځې سکي عقل ولا زایل کې او ګیري کې ډېر هم تقوادارو پرهیزګار وي قوت بازوی تقوارا محل پاک دامن چون زیت بیچاره
افتاده تا گره بندر وهله. بل دی کې هر کجا سلطان عشق آمد نمان قوت بازوی تقوا را محل. بل دی سادی صاحب ویو کله چې د عشق د سړي په چا مینه ورشي او د عشق پادشاه راشي نه پاتې کېږي د تقوا بازوله بیا ځای نه وي، دی مقابله نشي کولی. د سلطان عشق په مقابل کې دا مغلوبه کېږي هر څومره عقلمند سړي. در سر و کاری تو کردم دل و دین با همه دانش مرغ زیرک به حقیقت منم امروز تو دامه. ستا په عشق په معامله کې زړه او دین سره د دې ټول علم مې هر څه ضایع کړه په معامله د عشق کې. مرغ زیرک به حقیقت منم، په حقیقت کې زه مرغ زیرک یم امروز نن تو دامې ته دامې. لکه زه تا په خپل عشق کې ګیر کړی یم هر څه مې وبایلل. فعل جمله دولت وقت مجموعش به زوال آمد. حاصل د خبرې دا شو چې دغه دولت یا اطمینان قلبی وقت مجموع چې دته حاصل و آرام و قرار دا په زوال راغی، زایل شو. هر که حسس فقیه و پیر و مرید و زباناوران پاک نفس چون به دنیای دون فرود آید با اصل درب ماند همچو مگس. څه چې دی دا که فقیه دی او که پیر و مرشد دی او که شاعران پاک نفس دی، پاک نفس دی، پاک و خبرو والا، چون به دنیای دون فرود آید هر کله چې دی کمینه دنیا ته په دې کې را کوز شي په داسې شي لکه مچ چې په شادو کې اونخلي با اصل در بماند همچو مگس. په شاتو کې په انګبین کې داسې اونخلي لکه مچ چې شادو کې اونخلي لکه گیر شي پکې. تعبدو یا د زاهد و زاهدی بشی معلومه که یه ولیدل شراب کباب رباب. باری دیگر ملک به دیدن او رغبت کرد. بله پیره پادشاه د په ملاقات د پاره شوق کو. یادې که ډېر وخت پس چې رضا د عبد ته پوس وکا. عابد را دید راغی. عابدی ولید از حیات نخستین بگردیده. دا پخوانی حیات و شکل نه بدل شوی و سرخ و سفید برآمده. سور و سپین را ختلی دی و بر بالش دیبا تکیه زده او پاغه بالش وریخمینه تکیه والی و ډډه والی و. و غلامی پری پیکر او یو غلام یو ولک پری پیکر خبرو یا حسین به مروحه تاوسی پاغه ببوزی تاوسی سره چې د تاوس د وزرو نه جوړ شي. مروحه سړی و یو هوا پکې بلتا ببوزی ورته وي. اوغه مروحه چې دغه ببوزی یا باد بیزنه دا د تاوسو د وزرو نه جوړ شي. هغه هم ولا ارسي ولا علاق کړي هم ساده ببوزم نو بالای سر استاده. پادشاه چې راغی ګوري چې خبي هغه مډډه والي ده او غلام ورته ولاړ دی ببوزي ورته وي په سر ورته ولاړ دی. بر سلامت حال شادمانی کر. په سلامت د حال د دې خوشحالي وکړه و از هر در سخن گفتن کیناسته گپ شپې ورسره ولګولو د هر باب نه خبرې وکړې. تا ملک بانجا می سخن گفت تر دې چې پادشاه په آخر د خبرو کې وي چونین کې منین هر دو ته پر دوست دارم هیڅ کس نه دارد. څرنګه چې زه دا دوا طایفه دا زه خوښوم او مینه ورسره کومه هیڅوک نه لري. یکی علما و دیگر زهاد. یو عالمان او نور زاهدان و بزرگان. وزیر فیلسوف جهاندیده حاذق. یو وزیر فیلسوف ډېر هوښیار او زیرکو. جهاندیده جهانگشته حاذق چې ډېر هوښیارو کې به وبود چې د دې پادشاه سره راغلی و. هغه ویلې خداوند روی زمین اے پادشاه د مخ د ځمکې شرط دوستیانه است که رښتیا ته دوی سره دوستی کې او ستا خوښي نو شرط د دوستۍ دا دی که به هر دو طیفه نیکویی کنی. د دواړو طیفو سره ته نیکي وکړي. علما را ضرب دی تا دیگر بخوانن. علماو لره پیسې ورکړه چې نور هم ولولي و زاهدان را چیزی مده تا زاهد بمانن. زاهدانو لره څه مه ورکوه چې زاهد پاتې شي. زاهد خو دې ته وایي چې دنیا دولت سه مینه نی چې دا دې ورکه او دې سه محبت راغی بیا ورته زاهد نه وایي. خاتون خوبصورت و پاکیزه روی را
نقشو نگار و خاتم پیروز گو مباش. درویش نیک سیرت و فرخند روی را یا فرخند رای را، نانه ربات و لقمه دریوز گو مباش. خاتون خوبصورت، کومه بیبي چې خوبصورت وي ښکلي وي او پاکیزه روی مخ هم ښکلي پاکي، دې ته وایي دا دې دپاره دا ضرورت نشته د نقش و نگار او د ګوتمې چې د پیروزې ګوتمې په ګوتي او نور سرخي سپیدې او پوډر او نق والی او کالي ورته په ځان کې سونې په چړاو کې ګو مباش. ورته ووایه چې دا د نوي تا سره دې ته ضرورت نشته چې کومه یو بیبي ده فطري ښکلې ده ښایسته ده، هغې دپاره د نقش و نگار ضرورت نشته. درویش نیک سیرت و فرخند روی را، درویش چې نیک سیرت کم فقیر نیک اخلاقی او بختور رای والی یا بختور مخ والی، دته نان ربات و لقمه دریوزه گو مباش. د دپاره دا ډوډۍ د لنګرخانې او د هغه روټۍ د وظیفې او د چړ او د سوال وایي چې نه دي وي، په دې باندې څوک فقیر نه جوړېږي چې دی به د سوال روټۍ خو یا به ډله د لنګر یا مال وقف نه راځه شاهي خوراک د کوي، خو چې نیک سیرت او رای او سوچ یې ښه وي. تامرا هست دیگرم باید گرنه خوانند زاهدم شاید، نه زاهد را درم باید نه دینار چو بستد زاهدی دیگر بدستر. تامرا هست تر څو چې مال را یو مال او سوي او دیگرم باید او نور مې پکار وي سره سره وي او نور هم غواړم، که چېرې مال ته څوک زاهد نه وي نو شاید ښهیږي، زه زاهد یم نه، د مال او د دولت او د تجملات دنیا شوق کوم. درویش نیک سیرت و پرخوند روی را، کم فقیر چې نیک اخلاقی او پرخونده بختور یا مبارک روی را مخې بختور وي یا رای بختوري، دته دا لنګرخانې او دا خدا خو مو ویلې. نه زاهد را گر نه خواهند زاهدم شاید، نه زاهد را درم باید نه دینار چو بستد زاهد دیگر بدستر. زاهد لره نه درم پکار دی نه دینار، بوله چې زاهد خو تاریک الدنیا یې که نه، دته د سرو زرو د دینارونو او د درمو د سپینو زرو د اشرفو څه ضرورت دی چې بستد ستانیدن غوښتلو ته وایي بستد یا بستد ستانیدن څه ته وایي غوښتلو او اخیستلو ته وایي چې بستد چې کله وغواړي او واخلي زاهدي دیگر بدستر بل زاهد حاصل کو ګوره دا زاهد نه دی. آن را کی سیرت خوش و سرریس با خدای، بینان وقف و لقمه دریوز زاهد است. انگشت خوب روی و بناگوش دل فریب، بیگوش و آر و خاتم پیروز شاهد است. اغا کس لرا آن را اغا کس لرا چې سیرت خوش خو اخلاق وي خو خوی وي او د الله تعالی سره راز وي سر ریس با خدای دا هغه سره راز و نیاز کوي اخلاق یې ښه وي نو دا زاهد دی بغیر د نان وقف نه او د وظیفې د خوراکونو نه. پخوا خلکو دا تصور کولو چې بس دغه د وظیفې او د سوال روټۍ خوري او د وقف دا ظاهري یو ګوټ کې پروتي، نه په شهي دغه کې دی پروتي، خو دا پکې شرط دی اصل شیز دغه ښه اخلاق او الله سره راز و نیاز چې دنیا ته متاثر نه کی د الله تعالی د یاد نه غافل نه کی، نو دې دپاره د دغه څیزونو ضرورت د زاهد علامې دغه نه دي. انگشت خوبروی و بناگوش دل فریب، انگشت خوبروی ښکلی دی وایي د هغه ګوتې او بناگوش دل فریب د خوبروی ګوتې او بناگوش د غوږونو د نرمۍ ته څه وایي بناگوش اصل بن ویښ ته وایي بناگوش د ویښ غوږ نو وایي دې ګوتو لره او دې غوږونو لره دې ګوتې ته د پیروزه ګوتمې ضرورت نشته او دې غوږونو ته د ګوشواري او د والۍ ضرورت نشته چې څه ورته ځوړند کې د ښایست دپاره
انگشت خوبروی بنا گوش بوای. بنا گوش څه ته وایي؟ د غوږونو د نرمې حصې ته وایي. نو اکثر والی هم په دې بنا گوش کې ځوړندېږي. نو کومه محبوبه چې او ښکلي او ښایست پکې جذابیت پکې هغې ته نه د والی ضرورت شو نه ګوتې ته د فیروزې غمی والا ګوتما دا بغیر د دې والی او د فیروزه‌ای ګوتمې نه محبوب ده. شاهدس محبوب ده و معشوقه ده. حکایت مطابق این سخن همچنین پادشاه را مهم پیش آمد. مطابق د دې خبرې همدغه رنګه یو پادشاه لره لکه دې کې ویلې چې زاهد هغه چې دنیا سره بې رغبت دی، دا زاهد دی، د پیسو شوق ډېر نه کوي. نو یو پادشاه لره یو مهم سخت کار مخې ته راغی. گفت هغه ویلې اگر انجام این حالت بر مراد من آید که چرې عاقبت الامر انجام د دې حالت زما په مقصد روزي، زما مقرر ارمان پوره شي، چندین درهم ده هم زایدان را، دومره روپیا به زایدانو لر ورکم. چون حاجتش برآمد کله چې حاجت پوره شو، تشویش خاطرش برفت او هغه پریشانی د زړه لاړه. وفای نظرش به وجود شرط لازم آمد. چون کې نظر یې منلو نو وفای لازم شو، هغه ضرورت پوره شو. یکی راز بندگان کیسه درم داد. یو د بندگانو لره کیسه د درم ورکا د پیسو تا به زاهدان صرف کند چې په زاهدانو کې نفقه کی. گوین غلام عاقل و هوشیار بود. د غلام ډیر عقلمند و هوښیار و. تمام روز بګردید، ټول ورځ وګرځید و شبانګه باز آمد او په وخت د شپې کې واپس راغی و درمها را بوسه داد. دغه روپۍ ښکل کړې و پیش مالک نهاد د پادشاه مخې ته کېښوی و گفت و ویل زاهدان را چندان که طلب کردم نیافتم. زاهدان چې مې هر څومره ولټول ومې نه مونده. گفت این چی حکایت است؟ دا څه کیسه ده؟ آنچه من دانم در این شهر 400 زاهدان است. هغه مره چې زه پوهېږم په دې ښار کې 400 زاهدان دي. گفت ای خداوند جهان، ای پادشاه جهان، آن که زاهد است نمی ستاند. هغه چې زاهد دی خو پیسې نه اخلي، وان کې می ستاند هغه چې اخلي او غواړي زاهد نیست. هغه خو زاهد نه دی. ملک بخندید، پادشاه وخندل و ندیمان را گفت و وزیرانو ته ویلې چندان که مرا در حق درویشان و خدا پرستان ارادت است، هغه عمره چې زما په حق د درویشان او خدا پرستو خلکو کې زما ور سره اخلاص او محبت د تعلق د زړه عقیدت دی او اقرار او زه ډېر مقر ما اقرار کوونکی ما د درویشانو او اهل الله. این شوخ دیده را دعوت است و انکار. او دا بے حیا غلام چې دی دا بے حیا دلره دشمنی دا و انکار و حق به جانب اوس حالان کې حق د په طرف دی. دا چې کوم خبرو کدا صحیح ده چې کوم زاهد وی نه هغه د پیسو سره رغبت نه کوي، نه اخلي. زاهد کې درم گرفت و دینار، زاهد ترزو دیگر بدستار. هغه زاهد چې درم و دینار واغیستو قبول کړو دته رغبت وکړو د دنه وي خ زاهد پلاس راوړه وی لټاوه، دا زاهد نه دی. حکایت یکی از علماء راسخ را پرزیدن. یو د علماء راسخ په علم کې مضبوطو تپوسې ته وګو چې ګوي در حق نانه وقف ته سوې په حق د نانه وقف کې چې خلکو وقف کړي سروټي وي یا خیرات وي. گفت مثلا یو ځته مقرر کړي او لیږي یو ځته دا به سو خوري، چاله جایز دي، چاله حلال، چاله نه، د وقف روټه. گفت اگه وی اگر نه نسبار جمعیت خاطر می ستانن حلال. یو سړی دومره وږي چې را په دې روټه خوراک سره د جمعیت خاطر حاصل شي، د مرګ بچی خو حلال ده چې دې د پارېلی. و اگر جمع از برای نان می نشینن حرام. او که یو ډله صرف د روټه خوراک د پاره کینی نو حرام ده ولا. لکه په دې نیت بنه کینی چې صرف روټه د پاره، بلکې څوک ډیر مجبور او د غینو هغه دې ته خوراک کوي، ډیر فقرا او مساکین. نانز برای کنج عبادت گرفتان، صاحب دلان نه کنج عبادت برای نه. ډوډۍ د پاره د کنج عبادت غوړه کړې د چا؟ صاحب دلانو، یعنی عارفان او نیکان خلک چې دا روټه کو خوري نو دا دې د پاره چې په کنج عبادت کې دیو په عبادت کې ټینګ پاتې شي او د الله تعالی عبادت کې امرار حیات پیو کی. صاحب دلانو دې د پاره دغه د وقف ډوډۍ خوري، نه کنج عبادت براینان، نه د عبادت ګډ د پاره د روټه.
یو سړی لاړ شي یو ګوټ کې کینی وایي چې مړه ناراسته غونتي یا لټي وایي چې بس تیار خوراک به رامیلاویږي او روټۍ به خورم او د عبادت ذوق و شوق یې ني. نو ګویا دله دغه نان وقف صحیح نه ده. دا هغه خلکو لره جایز ده چې مطلب هغوی د خدای د رضا لپاره عبادت کې ناست دي او په دې باندې دوی ته څه قوت لا یموتی. حکایت 15 نمبر حکایت. درویش به مقام درآمد. یو فقیر یو مقام ته راغی کې صاحب انبقه کریم النفس و خیرتمند بود چې صاحب دغه کور کریم النفس نیک طبیعت والو و خیرتمند و عقلمند و طایفه اهل فضل در صحبت او بودن او یو طایفه د علماو په صحبت د کیو په مجلس د کیزیرو هر یک بزله و لطیفه می گفتن. روټه خوړلې او غب شپې لګولو هر یو با بزله یعنی پسندیده شعر یا خبره و لطیفه او باریک خبره به یا پاکیزه خبره دا به ویلې یعنی غب شپې شروع کړو. درویش رای بیابان قطع کرده بود. یو مسافر لاره د بیابان قطع کړی و او چیزی نه خورده وسې نو خوړلی. هغه راغی د مجلس ته. یکی اذان میان به طریق ظرافت گفت. یو دغه عالمان او فاضلان نه په طریقه د خوشطبع او غب شپ ورته ویلې تورا هم چیزې به باید گفت تعلم سویل پکار دی. یو چا د فقیرانو له روټه کړي و ناستو مجلس علماء او فضلام پکیو. یو مسافر راغ رانه نه وته دیو غب شپ لګول نو دته مخ ورواړو ویل تم سو وایا کنه د ورته ویلې تعلم سویل پکار دی. ګوف هغه ویلې هغه مسافر مرا چوندګران فضلو ادب نیس زما د نورو په شان علم هنر نشته و چیز نه خواندم ما سل ویلم ندی اگر از من به یک بیت قناعت کنید بگویم که په یو بیت باندې زمانه قناعت وکې نو به ویم هم گنان برغبت و ارادت گفتن بگو. ټول ویلې په شوق او اخلاص سره چې وایا ورګه د مسافر نه سوړو چې سوي ناشنا سړی هغه داسي وي من گرسنا در برابر سفره نان همچو عزبم بردر حمام زنان. زه وګه په برابر دا دسترخوان د روټۍ کې داسې ما لکه عذاب چې په دروازه د حمام د خزو کې ناشتي. عذاب لوان ته وي کم سړی چې خزه نه کړي مرد به زن دته عذاب وي عذاب جمع یا عذاب او کم خزه چې خاون نه کړي هغه ته عذاب وي. خو به هر حال دا عذاب دی همچو عذابم بردر حمام زنان. نو هغه ست تصورات کوي چې کله یو سړی جراو لونډي او یو ځکه د خزو حمامي وګو په کلام بي او د دروازې سولاړې د خیالات بسنګي ذهن کې به سګ ګرځي زوم دغه سیم لکه زه وګه ته ما دی وګه زما ذهن کې روټه ګرځي مسافر رالم تاسو خوراک کړی دی دغلت مطلب پلیټونه او ارس پراتی دي زما نظر پدې دي. یاران به خندیدن یاران او خندل حاضرین مجلس. ظرافت اشربی پسندیدن د ظرافت خوخ کو نهایت اجزی وبدانسن او نهایت اجزه ده معلوم کو و سفره پیش آوردن دسترخوان ورته مخې ته راوړو. صاحب دعوت گفت صاحب دعوت ورته ویلې د کور مالک اے یار زمانه توقف کن یعنی ملګریا لږ سات صبر وکا کې پرستارانم کوفته بریان همې سازن زما غلامان قیمه سرکه کوفته وخه چوټه کې دته کوفته وي. درویش سر براوردو به خندید دغه نور نه چې کوم روټه پاتې وایم لګ ډیر هغه لوخو کې دو خندل او وی کوفته بر سفره من گوم باش کوفترا نانی توهی کوفتاس قیمه زما په دسترخوان باندې قیمې ته وای چې اډو یې دینا ورکشه کوفته ز په خپل قیمه ما دلت خالی وچ ډوډۍ هم دا قیمه ده ولې ز ستړي ستومانه ما وګه ما څومره مزل ما کړی دي ما ته دا وچ روټم قیمه په شان ښکاری قیمه دی اډو وینا کوفترا نانی توهی کته په زمه سره وي او کپا فتح سره وي او کپا کسره سره دا په درې واړو فارسی دنیا کې چلیږي که توهی وي که تهی وي که تهی وي. دا دا حکایت به موي وړو کې حکایت مرید گفت پیر را یو مرید ویل خپل پیر ته چی کنم کس خلایق برنج اندرم از بس که به زیارت من میان
وایي څوک هم چې د خلکو نه په تکلیف کې ما د ډیر زیاد زما ملاقات لراځي اوقات مرا از تردد ایشان تشویش می باشد. یعنی ډیر زیات میلمانه را رواني زما ملاقات لو د دې دا ډیر رفت و آمد دې ماته یو پریشانی جوړه کړې ده. خپل وظایف ته نشم کوله، تلاوت نشم کوله، د کور کار نشم کوله، کله یو راځه کله بل راځه. نو ایسو کوم خپل پیر ته ګیله وکړه. ملاقاتیان می ډیر دي. گفت هغه پیر ورته وی هر کې درویشانه وزار ته چل خیمه چې دا خلک نه درځي. هر کې درویشانن مریشان راوځي وامه بده. کم چې دیو کې غریبانان دي دیو ته قرض ورکا. که قرض وس دي قرضونه ورکا. وان کې توانګرانو نزیشان چیزې بخوا. ستا په یارانو دوستانو کم چې ډیر مالدار د دینه سغ واړه کې ګره ګردی تو نه ګردات چې نور ستا شوخوا نه ګرځي. لکه چې چاله قرض ورکې نو هغه بیا به ډېر تاله نه راځي. وی بچره دا خو به پیسې به رد که نه ذهن کې به پیسې چې دا ورکول غواړي او چې چا نه سوال کوي نو بیا نه درځي په خپله به درنه ډډه کوي. گرگدا پیش روی لشکر اسلام بود کافر از بیم توقع برود تا دری چین یا تا دژی چین. کچر یو ملنګ د لشکر اسلام سپهسالار جوړ شي ملنګ او سوالګر سړی نو د کومو کافرو چې مقابله ده هغه وایي چې سوال برانه کوي نو تر دژی چین پورې بون دژی چین کې یو قلعه ده یا دیواری چین دروازې ته وایي. یعنی دا به د چین هغه قلعه کوم مشهوره به واغه زمانه کې نو وایي دغه دا کافران به د سوال د وجې په خپله به عقب نشیني وکړي چې مړه دا سوالګر د اوس به څه غواړي. مطلب دا دی چې خلک سوال نه خوښوي چې د چا نه څه غواړي بس تا نه نفرت کوي. هغه به تا سره محبت نه ساتي. څومره چې سړی موړ طبیعت وي او دی قانع وي مطلب د سادي دا دی دا ښه صفت دی د خلکو به خوښي او خلک به ستا ملاقات غواړي. دا درس په دې ځای ختم شو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.